او که یو سړی وي دعا کوم دعا مې نه قبلېږي، نو یو صحابي دی نبی علیہ السلام سره ناست دی مخامخ دعا کوي، د دعا نه مخکې دا سورت وي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام ول آواز ورکړه ای وروره وایي دا هغه د خدای صفتونه وکړل او د الله اسم اعظم دی ولس اسم اعظم ځکه یو څه دعا کوي نو کوه خدای به یې قبلوي. معلومیږي دا چې سړی دعا کوي او مخکې دا صورت وي دی نه پس دعا هم الله قبلوي. یو بل صحابي دی هغه به په مانځه کې دا قل هو الله احد صورت لسته، دا به یې لسته په هر مانځه کې. که بل صورت به یې لسته نو دا به یې سره ملګري کې، امام و دقه بل صورت به یې لسته نو دا به یې سره ملګري کې. نو نبی علیہ السلام ته چا شکایت وکړ صاحب زمونږ د امام خو چې صورت بقره لولي دا ورسره ووایي، که سوره یاسین لولي نو دا ورسره په آخر کې وایي، هر رکعت کې دی دا وایي. نبی علیہ السلام راوغوښته تپوس یې وکړه لکه دا ولې کوي؟ ښه دا ده چې سړی په یو رکعت کې یو صورت ولولي په بل رکعت کې بل صورت ولولي، دا بهتره. زمونږ خلق غریبانان صورتونه یادولی نشي نو مونږ ځکه ورته وایو چې لکه دا خدا قل هو سوره اخلاص یو کې هم لوله بل کې هم لوله، حالانکه بهتر صورت دا دی بهتر لمونځ کېږي که څوک دواړه رکعتونو کې دا یو صورت ولولي فرق نه پرېوځي، خو یاره بهتر دا دی چې یو رکوټ یې ورسره بل یاد کړو یو رکعت کې یو وایي بلکې بل وایي. نبی علیہ السلام راوغوښته لکه دا ولې دا ته خو سوره اخلاص قل هو صورت دا په هر رکعت کې لولي دا ولې؟ وایي دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده ورسره، دا خدای صفتونه دي کنه احبها یا رسول الله ډېره مینه ورسره کوم. نبی علیہ السلام ولې ځکه د خدای صفتونه دي. نبی هم وفرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه، وایي چې ستا دې صورت سره کومه مینه ده دا مینه به تا جنت ته رسوي، جنت ته به دې رسوي. دا خو د دې صورت فضایل د دې صورت نه یو څو مسلې راوځي بنیادي طور. یو لوی عالم دی په مصر کې شکیب ارسلان لوی عالم تیر شوی، هغه وی زما په زړه کې دا سودا و دا فکر و چې دا مسلمان دا ډغرې او دا وال ولې خوري، کله یو کافر د لاس وال خوري کله بل کافر د لاس وال خوري کله خپل منځ کې نښتي. یو وخت خدا سوچ چې د مسلمان د لاسه به کافر وال خوړل او ډبول به یې خوړل. اوس مسلمان هر ځای کې والي کېږي چې دا واني ویل کې مې دا سوچ او فکر وی شپې وده شوم وی په خوب کې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده. وی ما ورته وی چې صاحب ډېر پریشان یم. وی ولې؟ وی مې چې زه دې نه باندې پریشان یم چې کافر خو د خدای دشمن دی د الله نه لري، لکه اوس هم د عراق په دې مسله کې هر سړي په ذهن کې دا راځي د خدای دشمن دی کافر دی او مسلمان د خدای دوست دی که دی هر قسمه بد عمل هم دی خود مسلمان خو دی کنه کلمه خو وایي. نو دا مسلمان د کافرانو د لاسه دا وال ټکول او دا غزارونه ولې خوري؟ وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راته په دې خوب کې ووی چې ما په خپل ذهن کې دا یو شک و. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک راته وفرمایل وی دا مسلمان دا وال او ډغرې ځکه خوري چې د دې په سوره اخلاص عمل نشته، قل هو الله احد صورت باندې د دې عمل نشته. که په دې صورت دی مسلمان عمل وکړه د عمر فاروق رضی الله عنه د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د زمانه غوندې فتوحات براشي او نن به بیا د دنیا کافر د مسلمان د لاسه ذلیل ګرځي خو عمل نشته. وایي چې کله راویښ شوم د خوبه نو ما په زړه کې سوچ کوم چې په دې خو زموږ عمل شته، د دې خو چې دا کومه معنا چې الله یو دی او بې نیازه دی او زوی او پلار ولا نشته دی دا خو موږ ټول منو، او چې دې کې خو د کوم مسلمان شک راشي خو دا بیا مسلمان نه دی. وی بیا میں سوچ کون اور تم یو خبر رالی چې واقعی په دې صورت زموږ عمل دی. واحد دا صورت ته چې صرف دا الله ذکر دی پکې، دا الله د یووالي ذکر دی چې الله یو دی، د خدای د لوی ذکر دی چې الله ته ټول مخلوق محتاج دی او الله چاته محتاج نه دی، او دا الله درې صفته پکې نور ذکر دی. یو دا چې خدای له زویم نشته، بل دا چې الله له پلارم نشته، او بل د خدای لوی صفت دا چې اس قسم سیز د خدای همسر او برابر نشته. څومره خشته مضمون دی او ښکلې معنا را دي صورت. دا صورت په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نازل شو او د مکې مشرکانو د الله په شان کې لږه ګستاخي کړې وه او د نبی علیہ السلام نه د الله د صفتونو طلب کړی
چې خدای څنګه دی او څه شی دی. او بیا په مدینه منوره کې یو لوی یهودي د کعب ابن اشرف هغه او د هغه ملګرو د نبي علیه السلام په مخ کې د الله په شان کې بیا لږه ګستاخي وکړه او صفتونه یې وغوښتل چې د خدای څه صفت دی او خدای څه څیز دی. نو رب العالمین په دواړو موقعو د نبی علیه السلام په جمع مبارکه دا صورت نازل کړی. د دې صورت اسانه معنا دا ده قل اوایه ای پیغمبر دی خلقو ته چې دا کم خلق د الله متعلق تپوسونه کوي چې خدای څه څیز دی، خدای څه شی دی، خدای د څه نه جوړ دی، د خدای څه صفت دی، دې ته جواب کې ووایه چې هو الله دغه ذات چې د کم ذات متعلق تپوس کوئ د هغه له اول نوم درته وښایو چې نوم خو یې الله دی. د هر چا خپل نوم یې، زما خپل نوم دی، ستا خپل نوم دی، د دې جومات خپل نوم یې، د هر شي خپل نوم یې. نو رب العالمین په دې صورت کې لاول خپل نوم ذکر کوي چې زما نوم الله دی، دا د الله مزیدار نوم دی. او الله وایي څه ته؟ یو خو د خدای نوم دی خو معنی څه ده؟ د الله معنا دا ده چې په حق هغه ذات چې هغه د عبادت مستحقی چې مونږ هغه ته سر ښکته کو عبادت ورته وکړو، برحق د عبادت لایق، د بندګۍ او د عبادت برحق لایق چې دغه ذات ته مونږ سر ښکته کو، مونږ یې بندګي وکړو، مونږ د دغه ذات عبادت وکړو، مونږ یې بندګي وکړو او مونږ د دغه ذات عبادت وکړو. دا د الله معنا ده، معبود برحق. بیا ورپسې راځي احدن چې الله یکتا دی، یو دی، نه په ذات کې شریک لري، دوه او درې او څلور خدایان نشته، الله یو دی. نه په صفاتو کې الله شریک لري، دا الله د علم په شان علم د بل چا شته؟ جواب راکړئ نشته. لږ ایمان به متازه شي. د الله د طاقت او د قدرت په شان طاقت د بل چا شته؟ او الله چې څنګه اورېدل کولی شي، هر ځای کې چې څوک خبره کوي الله اوري، هر ځای کې چې څوک موجود دی الله ویني. دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا شته؟ دا دا الاحد معنا ده، ذات کې یو دی، دوه نه دي، او په صفتونو کې د الله برابر بل څوک نشته. په صفاتو په لحاظ الله یو، علم، قدرت، طاقت، نیول، غضب، رحم، په دې ټولو صفتونو کې د الله په شان صفتونه د بل چا نشته. په کارونو کې د خدای مثل نشته. خدای چې الله چې کم کار کوي داسې کار هم بل څوک نشي کولی. کم انوار او کم سپوږمۍ چې الله راخیجوي بل څوک یې راخیجولی شي؟ نشي. کم انسان چې الله جوړ کړی دی او پیدا کړی دی، که دا ټول ساینسدانان او انجینران راغونډ شي داسې انسان به جوړ کي؟ نشي. او کومه یو پاڼه رکوټې غوندې د توت پاڼه، رکوټې غوندې د بقیان او د شنډۍ پاڼه چې الله جوړه کړې ده او مزیداره خشته شنه ده، اوبه پکې دي، خشته رنګ یې دي، دننه رګونه هم پکې دي که ستا ورته خیال. یو پاڼه سره ده، یوه شنه ده، یوه توره ده، یوه سپینه ده، مختلف رنګونه چې الله په دې کې پیدا کړي دي. نو دې له کم رنګ ساز رنګونه ورکړي دي. دا رنګونه پکې د کمې رالل؟ که ته وایې دا د اوبو د وجې نه رالل نو خو یو قسم اوبه دي که نه؟ که ته وایې چې د ځمکې نه رالل نو خو دغه یو قسم ځمکه ده که نه؟ که ته وایې د ډیران اثر دی پکې نو خو یو قسم ډیران دی. دا یو پاڼه د یو رنګ او بل پاڼه د بل رنګ، دا ولې؟ او دا یو ګل سور او بل شین، دا رنګونه چا ورکړل؟ او دا یوه میوه خوږه او دا بله ترخه، دا خوږوالی دا چیني پکې چا واچولی؟ د کوم ځای نه راښکل؟ اوبه خو خوږې نه دي، چیني پکې نشته، ځمکه کې خو چیني نشته، دا تریخوالی پکې د کوم ځای نه راغی؟ دا کم الله چې نظام چلی داسې نظام بل څوک چلولی شي؟ نشي. کم ځمکه چې الله پیدا کړه، کم دریاب چې الله پیدا کړی دی، کمې اوبه چې الله پیدا کړی دي، په یو ځای کې دوه قسمه اوبه، دوه قسمه، یو کوي اوبه مالګیجنې ترخې او د بل خوږې. زمونږ دا جومات چې دا کوم ځای کې اوس مونږ مونځ کوو، دې جومات کې مخکې کوي او غالبا دا چې کوم د جومات دا دروازه ده د کوټې، غالبا چې هغه کوي په دقه ځای د دروازې سره خوا کې دا مالګې ډکې اوبې وي، دې مشرانو ته پته ده.
یو کوی دی اوبو کې خدای نه رګونه دي کنه دې رګونه کې اوبه ګرځي راګرځي په چینو کې بیا مو بل کوی وست هغه کې مو به مالګیجنې وي خو لګي کمې اوس هم دغه کویست دی وګورئ خشته او خوږې پاکې اوبې دي یو غز دوه غزه فاصله کې دا کویان درې وړه کنيستې شوي دي نو د دې کوی هغه د مالګې اثر هلته ولې نه دي الله قرآن حکیم کې فرمایي دوه قسمه اوبه او دریابونه ما په ځمکه کې پیدا کړي دي یو تریخ دی او بل خوږ دی د یو اوبه بل سره نه ګډېږي او د بل اوبه بل سره نه ګډېږي دومره تریخ دریاب سمندر چې هغه 3 سي اوبه دي او اوبه د ځمکه ځان ته راکاږي که ستاسو خیال لیکن هغه تریخ دریاب اوبه خدای جدا کړي دي او خوږې یې جدا کړي دي ګنې دا یو کال کې 2 کې 10 کې 1000 کال کې خو به د اوبه یو بل سره یو ځای شوي وي که یو لوښي کې ته خوږې اوبه مو واچوه ترخې مو واچوه نو لږ ساعت به جدا وي خو چې یو ګنټه پې تېرې شي نو یو ځای به شي خوند به یو شي دا ولې نه یو کېږي الله وایي دې کې ما یو نرۍ غوندې پردې ښودې ده خوږې اوبه ترخې ځان ته نه پرېږدي ترخې اوبه ځان ته خوږې نه پرېږدي داسې کار ما سوا د الله نه بل څوک کولی شي ورپسې راځي الله الصمد الله ذوالجلال چې دی دا الله ډېر مزیدار نوم دی د خدای یو حدیث کې راځي چې یو انسان الله وایي صرف دا لفظ د الله وایي الله نو رب العالمین 3 ځله ورته آواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده مور ته که څوک آواز وکړي نو یو ځل ور آواز ورکړي بچې ولې پلار ته که څوک آواز وکړي بابا نو یو ځل به آواز درکړي ولې لیکن رب العالمین ته چې تا وایي چې الله نو 3 ځله درته آواز درکوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده دومره الله مهربان دا د الله د نوم آواز او دومره لوی برکت دی د الله په دې نوم کې چې نبی علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه دا الله لفظ ویل کېږي قیامت به نه راځي خو چې کلم د دې ځمکې نه او د کائناتو نه د الله نوم ختم شو فوري به په هغه وخت قیامت بیا راځي دومره د الله د نوم برکت دی نو جناب الله الصمد صمد څه ته وایي دا د خدای بل صفت مونږ معنا کو بې نیازه څه مطلب بې نیازه څه ته وایي هغه ذات چې ټول مخلوق هغه ذات ته محتاجه دی داسې ده که نه مونږ په ډوډۍ کې ورته محتاج یو اوبو کې محتاج یو بیماری راشي صحت چې الله نی مقرر کړی والله کې د دنیا ډاکټران دې علاج وکړي شي ګرځوا امریکې پورې نه جوړېږي او چې الله فیصله وکړي نو په سپېرکو به هم جوړېږي په عزت کې ورته محتاج په بچو کې محتاج دریاب کې چې کشتۍ اور اون خلی محتاج ګاډی درته خراب شو الله ته چغې د شپې تکلیف درته پېښ شو بغیر د خدای نه بل نوم زموږ په ژبه نه راځي ټول مخلوق الله ته محتاج دا د صمد معنا ده او الله چا ته محتاج نه دی دی نه دی الله چا ته ویلي دي مونږ ته چې دا شی مې په کار دی مال راکړې نه دی الله دا ویلي دي چې د انور راخېجوم او ستړی شم لږ امداد را سره وکړې ویلي دي نه الله ذوالجلال ټول مخلوق ورته محتاجه پروردگار چا ته محتاج نه دی دا الله الصمد معنا شو لم یلد بچی نشته اولاد نشته ولې اولاد خو هغه چاله چې دی وي زه بوډا شم نو اولاد به زما خدمت کوي کار به راله کوي او که زه مړ شم نو زما میراث به ورته پاتې شي نو خدای له نه بوډاوالی راځي نه وله مرګ راځي په بچي څه کوي ولم یولد پلار هم وله نشته پلار خو هغه چا لپاره چې دی په خپل وجود کې پلار ته محتاجه دی که پلار نو زوی له کومې راغی نو الله خو په خپل وجود کې چا ته محتاجه نه دی ولم یکن له کفوا احد دا الله په یو قسمه صفت کې همسر او مثل نشته وایه که نه اوس د دې صورت دا معنا څونه مزیداره خشته ده که نه الله یو دی ذات او صفتونو او کارونو کې شریک نه لري الله ته هیڅوک الله چا ته محتاج نه دی مخلوق ټول الله ته محتاج نه ولا زوی شته او نه ولا پلار شته او نه مثل شته دومره خشته معنا لري نو چې اوس انسان د دې صورت تلاوت کوي نو رب العالمین به پسې څومره خوشحالېږي تلاوت کې فائدہ ده یو حدیث کې راځي چې څوک 10 کرته د دې صورت تلاوت وکړي 10 کرته 10 آسان دی انسان یې لوستلی شي نو رب العالمین به دې انسان له په جنت کې یو محل جوړ کړي نو چې خدای محل جوړي خو اصل خو نه جوړي تا به ولا بوزي کنه داسې خو نه چې محل تعالی جوړ کړي او ته په جهنم کې پروت او پکې اوسئ بل څوک
چې محل له جوړی ته به زیور ده. په بل حدیث کې راځي چې څوک درې کرته، نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي د الله رسول مونږ خو ځان له ډېر زیات محلونه جوړو لګیا وي، وی ته دومره نشي ویلی لکه څومره چې الله محلونه درکولی شي. بل حدیث کې راځي چې چا درې کرته ولسته قل هو الله احد، د قرآن حکیم د الحمد نه تر والناس پورې ثواب بول رب العالمین ورکړي د پوره قرآن درې ځله. یو بل حدیث کې راځي هغه ډېر د خوشحالۍ دی، ډېر د خوشحالۍ دی چې څوک سل کرته د دې صورت تلاوت وکړي، سل کرته، نو الله ذوالجلال به ورته د 50 کالو واړه ګناهونه معاف کړي. سل کرته څومره فایده شو پکې. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله، چې په ځان کې د الله خوی پیدا کړي، د الله صفت ځان کې پیدا کړي. لکه الله نه خوراک کوي، نو بس کی نه شهوت لري، خواهشات. نو ذات امون چې روزه نیسو دا مونږ ځان کې د الله صفت پیدا کوو، د پېشمني نه تر د نور پرېوتو پورې، پېشمني نه والا نور پرېوتو پورې د الله صفت ځان کې پیدا کوو چې دا خدای په شان خو سړی نشي کېدی. خو الله نه خوراک کوي، نو بس کې نه خواهشات لري، زمونږ هم د پېشمني تر ماښامه پورې دغه صفتونه لږ په ځان کې راوړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله، د خدای صفتونه ځان کې راولئ. نو په دې صورت کې چې د خدای کوم صفتونه دي هغه په مسلمان کې نشته، لکه ډغرې خوري. لکه لومبي صورت صفت په دې کې څه دی؟ الله احد، چې خدای یو دی. مسلمان له پکار دی چې په دې کې یووالی راشي. دویم الله الصمد، صمدیت چې ټوله دنیا به الله ته محتاج وي، الله چا ته محتاج نه. دا صفت هم په مسلمان کې نشته. دا صفت پیدا کول پکار دی چې څومره مسلمانان دي، څومره مسلمانان دا صفت دې پکې پیدا کی چې دوی چاته محتاج ني او کافر ټول دته محتاج شي. دا صفت نشته. نن ټول مسلمانان امریکې ته محتاج دي، امریکا چاته محتاج ده. دا صفت کم دی په مسلمان کې. او سیبه که مونږ ورته وایو نو څه به وایي؟ یاره مولیان خلک کم خوا وختل، سپومې ته وختل، او مولیان مونږ 1400 کاله وروسته بوځي. خلک کم خوا لاړل او مولیان هم کم خوا بوځي. نو مې د پاکستان قوم سپومې ته نشي ختلی، دا سپومې والا نه دی. کم یو ساینس دا سپومې ته روان شوی دی او مولا صاحب ورغلی دی د لمن نه کلک نیولی چې مخېجه. مونږ څوک د لمن نه نیولي چې مخېجه. کم قوم چې د ګنډلو ستن د چین نه راغواړي او د ګنډلو ستن نشي جوړولی، دا قوم سپومې ته ختي. کم قوم چې دا تارونه د ټیلیفون او د لوډ سپیکر دا تارونه او دا اوسپنې د جاپان نه راغواړي، دلته جوړولی نشي. ترانسفارمر د جاپان او چین نه راغواړي، د بجلی سامان د چین او جاپان نه، بکسوې د چین نه راغواړي، جرندې د چین نه راغواړي، جرنده نشي جوړولی. دا قوم سپومې ته ختي شي. بې غیرته قوم. مولا بدنام شو. مونږ 1400 کال وروسته خلک بوځو، خو اخلاقو لی بوځو. څه لی بوځو؟ اخلاقو لی. چې 1400 کال وروسته د نبي علیه السلام کوم اخلاقو هغه ځان کې پیدا کړي. هغې دوکه نه کوله، ځان کې دوکه مه کوئ. هغې کې اتفاق و اتفاق پیدا کړي. هغې د دشمن په مقابله کې یو شی وته. مونږ خو تا دې نه منې کوو چې ته میزایل مه جوړو. مونږ خو وایو په میزایل کې ډېر لوی خیر او برکت دی. نبي علیه السلام فرمایي چې یو غشی جوړ کړه د الله د رضا دپاره، په دې یو غشي به 3 کسه جنت ته ځي. نبي علیه السلام فرمایي یو هغه کس چې چا جوړ کړ، یو هغه کس چې میدان ته یې یوړه، یو هغه کس چې په دشمن یې وروغورځاوه، په یو غشي څو کسه جنت ته ځي. 3. دا غشي نن سبا میزایل دی. چا چې میزایل جوړ کړ په دې نه چې کافر سره به جهاد کوم، کاغه عبدالقدیر ډاکټر دی او قبل سړی دی، په ښه نیت یې جوړ کړي، بالکل د نبي اسلام د وینا مطابق جنت ته به ځي. چې څوک د جنگ میدان ته یو شی به ځي، او چې څوک فائر کړي د جنگ میدان نه هم جنت ته ځي. مونږ خو ترغیب درکوو واعدوا لهم ما استطعتم. مونږ خو وایو بې غیرتو ورشئ امریکا کم خوا لاړه، ستاسو سره هر قسمه وسایل، تیل شته، پیسه شته. نن چې هغه کوم میزایل جوړ کړی دی ایټم بم، تا ولې هغسې نه دی جوړ کړی؟ مفتو کې ډوډۍ دی وخوړه، هسې د قوم پیسه یې برباد کړه. ته ولې هغسې ټیکنالوژي نشي جوړولی کوم چې هغه جوړوي؟ هغه انسانان دي، ته انسان نیسته. صرف دومره دی چې هغه د خپل ملک وفادار دي او د مسلمان مشران د خپل ملک او د اسلام وفادار دي. دا بنیادی فرق دی. نن دنیا کې یهودیان په مسلمان لوبې کوي، صرف او صرف ګوري یهودیان. دا هغه قوم دي چې په نبي علیه السلام پسې دوی راغشتي وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړ، په مدینه منوره کې یو یهودي کعب ابن اشرف
نبی علیہ السلام ورغی او کېناست. جبرئیل علیہ السلام ورته وی اله شابه پاسه. نو جبرئیل علیہ السلام په خپلې وزرې د پاسه ونیو، نبی علیہ السلام ته بار په احد کې بیا دوکه وکړه. نو چې دوکه وکړه نو نبی علیہ السلام په منبر باندې کېناست او د ظالم بچي به نبی علیہ السلام پسې ستغې سپورې او کنځلې په شیرونو کې کول. وی من لکعب ابن الاشرف د دنه به مسوق خلاص کی. یو صحابي دی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، هغه وی د خدای رسول ستاسو مقصد کې ډېر ملکم وی یاره کدی ملک خبر اخلاص شو ډېر لوی سازشونه جوړ سبب را پسې د مکه کافرانو ټول لوسی را باندې به حمله کړی. وی خدای خدای رسول زبول یو چل جوړ کم ولک دروغ به وین دغه اجازه ورکړي. دروغ بلګ مې بالکل وای دروغ دا کافر د وجلو د پاره وای چل جوړ وی خړې راخره دی ورغه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه کعب ابن اشرف ته دروازه وډبول ولا روت چروته الکه کعب ابن اشرف زرا غلی د سره تعلقات څنګه راغلی نو ځان یې د مرګري کړ. یاره وی دا پیغمبر راغلی د مکې نه، کله نه خیراتونه غواړي او کله صدقې غواړي او کله جنگ کې پیسې غواړي. مونږ خو یې تنګ کړو. وی هم دقسې هغه خو وی چې دا خو واقعي ته خفه دی. وی هم دقسې صبر وکړه نور به مې پې تنګ شي. ما راته نه وي چې مې کوې امداد. وی یاره اوس صدقه غواړي پیسې غواړي مونږ سره نشته. تا نه راغلی ما او ته له غوندې ما له څه کجورې مجورې او څه شی راکړه قرض. ورته وی داسې کار وکړې چې په مخه کې خپل وطن ته وشړ. وی نه کنه اوس خو مولا لاس ورکړی اوس خو کې مونږ د خپل وطن نه مرسته دي نو که مونږ سره اوس مرګرتیا پرېږدو نو دا خو زمونږ بدنامي ده، دا خو زمونږ د غیرت خلاف ده. نو زه ګورو که چېرته نورو خلکو سره جنګونه وکړل او قصه کمزورې شوه نو مونږ به مخالف شو. اکلینو اختلاف نه شو اخیستی خو تنګ یې کړو خیراتونو صدقې غواړي. تا نه راغلی م لږ قرض راکړه. وی ګاڼه به را سره ږدي ګاڼه دا یهودي ورته وي کعب ابن اشرف. وی شاید سره سره ګاڼه کو وی ښځې را سره ګاڼه کې دومره حرام. وی ښه زمونږ ښځې تا سره ګاڼه کو فساد فتنه جوړی دا خو شو. وی بچي را سره ګاڼه کې. وی نه بچو ته هم سبا خلک پیغورونه کوي د پلان کې زوی په دومره کجورو کې ګاڼه. وی ښه نو څه را سره ګاڼه کوې. وی زغره در سره ډېره اعلی هغه به سره ګاڼه کړم. زه به خپله زغره در سره ګاڼه کړم ته به را لږ کجورې راکړي. وی ډېره ښه خو وی ګوره مونږ به ماښام راځو چې خلک را باندې خبر نشي بیا به خلک کوي چې ته د دې کافرانو سره رساس باز دي څه چې را باندې نبي علیه السلام پې نه شي او د هغه ملګري پې نه شي. د شپې به راځو. وی ښه ده ډېره ښه ده راشي. وی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه بل ملګري ځان سره یو دوه کسه تیار کړل. وی تاسو به را سره ځئ او چې کله د کپړې ته ما لاس واچوي نو په دا توره به دې را سر بل طرف ته وړو. دې سینګوال هغې ماسخوتن دروازې وډبوله. هغه اواز ورکړه لکه څوک یې؟ وی محمد ابن مسلمه یم تا سره چې مې واده کړی وه. وی درله ښځې ورته وی سړیه مه کوزېږه ګورې دا خو ډېر خطرناک اواز دی ما ته خو ترې خطره محسوسېږي. دې ورته څه وایي؟ وی ښځې مه یارېږه دا خو زما هغه رضایي رور دی محمد ابن مسلمه او د مسلمانانو نه خفه شوی دی او زه خو بادر سړی یم. بادرانو ته خو که څوک د میدان جنګ دپاره د تلو اواز کې هم ورځي راکوش ده به ډېره خوشبویي پورې کوله د کعب ابن اشرف یهودي په دې سر کې او په دې وجود کې به یې خوشبویي پورې کوله. دا محمد ابن مسلمه ورته وایي رضی الله عنه هلکه کعب سردار ډېره خشته خوشبویي نه پورې کړه. دی به اکثر د سر په دې لارې په دې منځ کې به دوی خوشبویي پورې کوله. ډېره خشته خوشبویي نه پورې کړې. وی او زما داسې ښځه ده چې د هغې خوشبویي ډېره زیاته خوښه ده او که کور ته ننوځم نو عمره له مشک او عنبر په دې سر مږي او که د کور نه ځم نو عمره له خوشبویي پورې کوي. وی ته دې خوا که لږه بوی خوشبویي بوی کوم ډېر مزېدار بوی کوي. وی بوی که سر یې ورته داسې ښکته نو چې ده بوی که وی دې ملګرو ته لږ سر دې نږدې که چې دوی بوی کي که نه وی دې دې هم بوی کي. نو هغه یو ملګري ته دا سر ولاسې په عزت نیولی ور نږدې که نو هغه هم بوی که نو بل ته هم نږدې که نو بوی یې که هلکه ډېره خشته خوشبویي ده مزېدار. وی ته دې خوا که چې یو ځل بیا بوی کم نو چې بیا ورته سر ښکته کړه نو د سر د دې ویښتو نه کلک ونیو ملګرو ته یې وې شروع پې وکړې و چې درز یې ورکړو نو سر یې ته ووړو. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی د خدای رسول د هغه کافر یهودي دشمن نه مې خدای خلاص کړی. دې غم د هغه سکیمران دي. و یاره د سکیم مقابله صحابه او نبی علیه السلام کړې ده مونږ یې د سکیم مقابله نشو کولی. مسلمان کې یووالی نشته. د سوره اخلاص یو معنا یو صفت دقه ده
دویم دا چې ټول مخلوق با الله ته محتاجي، الله به چا ته محتاج نه. پکار دی چې مسلمان پدا کې داسې صفت پیدا کی چې ټول مخلوق مسلمان ته محتاج دي، چا ته محتاج نه. مونږ نن خیر غواړو د بیت الله په دې مونږ کچکول ابریکې رسغالو چې سخت راشي نو بیت الله ته لاړ شه، چې سخت راشي نو مدینه منوره ته لاړ شه. او زمونږ وزیر اعظم صاحب بلو سخت رااله سخته و یا نرمه و نو یې به زمو د واشنگټن او د وایټ هاوس او د بوش سلام بکم الته بزم جنگ شروع شنو یا دوره ملتوی شو. الکه خدای ته وګوره، بوش نم خدای جوړ کړی ظالمانو، فرعون هم ته جوړ کړی دی. خدای شتا د خدای رسول شتا چې تکلیف راشي د مکه او د مدینه چکر ولې نه لګوي چې د امریکای چکر نه لګوي. او الله وی چې چاته ځان اوس پاروم دا غلام دی، بس کما ته ځان اوس پار زما به غلامي او کدی ته ځان اوس پار داغي به غلامي. دي خلکو بغیر داغي خپل ځان نه پوره کوي، خدای مغي د سپارل. بیا ور پسې راځي لم یلد ولم یولد، دا الله نه زویشته او نه پلاشته. مسلمان لم پکار دي چې ځان کې د صفت پیدا وي چې د خدای پاک په مقابله کې نه زوی پیژني او نه پلار پیژني، د الله مقابله کې یو بنه پیژني. لکه د بدر میدان کې صحابه کرام جنگیږي، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر اگر کافر سره دغه وخت روت میدان ته طول الاشلان ور او چې څنګه میدان ته روت وی هل من مبارز شته چې څوک میدان ته روزي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه आवाज کو پیژند وی دا څوک دي چې ته پوسوکو، وی دا استاد وی عبدالرحمن. نو طول الاشلان ورکو او ورمنډه کړی، وی دا غری درنه د زوی مقابله رسول روان دي. نبی علیہ السلام کلک د مټونه وي ابو بکر تبانه ور دی بل څوک دی ورشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بدر د قیدیانو متعلق فرمایي نه وی څه فیصله وسره کو یا قیدیانو د بدر کافران وی سیب وجنوا وی دا سینه وجنو وی دا الله رسول استا پکې زوم دی او بل دی پکې تر دی وی تبر زوم او تر وجنی. دا علی سیب پکې رور دی برور وجنی. دا ابو بکر صدیق پکې زوی دی دا غری دا سو ته ویل کیږي ابا وجنی. دا ما پکې ماما دی پکې خپل ماما وجنم. نن الله تخاو چې ستا په درزا لپاره او ستا دین لپاره نه ماما پیژنو نه زوی پیژنو نه پلار پیژنو نه رور پیژنو. دا صفت پیدا کول ولم يكن له كفوا احد. دا خدای را صفت چې د خدای سیال او مثل نشتا. مسلمان له دغه صفت پیدا کول پکې د سیال او مثل نه. تیل د سرشتا، زر د سرشتا، دریاب د سرشتا، لرګي د سرشتا، یاقوت غمی د سرشتا. د دنیا کم نعمت چې الله مسلمان نه دی ورکړي. نو یو شی کنه په شریکه یو خپل اقوام متحده جوړ کې کنه، په شریکه یو خپل سلامتی کونسل جوړ کې کنه، یو خپل مضبوط پروګرام جوړ کې کنه. یو ملک چې وسایل نشتا او هغه سره انجینیر او ساينسدان شتا او بل سره وسایل ته، نو دا وسایل ورکې دی بل کنه نه په جوړ کې شي نه کنه. ولې بدل باندې امریکا لوبې کوي چې هر امریکا د مشترکو سټیټونو نه جوړ یو ملک دی، هغه هم سټیټس دي، هغه ملکونه راغونډ شوي دي یو امریکا ته جوړه شوې ده. نو مسلمان ولې سټیټونه خپل نه یوځای کوي او مشترکات یو ملک نه جوړوي؟ او مسلمان وي د پرې نه غوو سبب دا بل وي او زه خو مرګري او عقد باټا چې د قصه بودي مسلمانانو سلام د امریکا کوي پرې دی بین. نن څومره انتهایی ظلم په عراق شروع دی. دې کنه ظلم چې د مسلمان د ظلم د وی اوخ کو په دې چې وینې توي شي. دغه ماشومان څه ګناه کړی چې نن پاغي باندې بمونه غردول کېږي، یو شان روان. دغه خزو څه ګناه کړی او بیا عراق هغه ملک ته چې ستا د تصوف او استاد فقه او استاد حدیث او علماء کرام او اکابرین او امامان پکې دفن دي. نور څه نشته خو تیلو باندې قبضه کول دي او استاد مذهب یو مضبوط ځای غني ولدي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې امام اعظم سے موږ د چا په مذهب دا قبر نن په کوفه کې دی. امام حسین رضی الله عنه قبر په کوفه کې دی. د عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه قبر دغلته دی. د حضرت علی رضی الله عنه قبر دغلته کې دی. د دنیا انبیاء کرام او صحابه کرام او لوی امامان پکې دفن دي. نور زنیشت خدا مذهبي چې کم زمونږ د تهذیب کم ملک دی هغه په خپل کنټرول کې راوستل دي. بدر بیت المقدس ونیوه، اوس د ندازي ونیوه او چې دا عراق د قبضه کنو بیت الله مکه مکرمه سره دیوال په دیوال پرې وته. بیا به چغې وو چل بل نه من سوق د من سو من اوکوس به دې چې الله ته فریاد خدای ته وجاړو د خپل لاس د غریق والله چې د خپل لاس د غریق من نور شو. زمون حکومت او زمون ملک به غیرت ده. زمون مشران یوازې زمون ټول چې څومره د دنیا د ټول دنیا مسلمانان دي ټول به غیرت دي. عوام ټول ګوري د عراق مرګري دي، صرف حکمران د امریکای مرګري دي. اسې چغې مغې وایي چې دا نه منم فرانسه او ایران او دا ټول چغې مغې جوړې کړې دي، چین او وغیره ټول دروغ دي.
یو روس کو اوس راپاسېد ورته پرون امریکې غلولی دی روس که نه اوس راپاسې میدان ته ولا یو چین دی راپاسې بل د ویتنام نمبر دی د کوریا نمبر دی هغه دی راپاسې ورته که نه ایټم بم نشته دوی سره شته میزایل ورسره شته بحري بیړۍ مسلمان سره شته ولې ورسره مقابله نه کوي یو بیړه خو دې ورته وړي چې زور خو ورته میلاو شي بهر کې مونږ خو د خدای په دربار کې دقه یو سوال کولی شو چې رب العالمین که امریکا ډېر سپر طاقت دی خو الله ساره طاقت په مقابله کې سپر نه دی صفر دا سوال الله ته کولی شو او که مونږ دا سوال هم د خدای په دربار کې ونه کړو د قیامت پر ورځ به الله سره مخامخ کېږو څنګه د الله د رسول مخکې به زمونږ پیشي به څنګه نو کم از کم دا مهرباني چې د رب العالمین په حضور کې دعاګانې وکړې وجاړئ خدای ته د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ د رب العالمین نه او دا دعاګانې وکړئ چې یا الله د امریکې دا ایټم بم خدای د هغې په ملکونو کې خلاص کړي الله دا میزایل رب العالمین د هغې په دې بیړو کې دننه خلاصې کړي مسلمان ته الله محفوظ کړي بهر کیف اوس په 400 کې یو مظاهره ده هم د دې امریکې خلاف خدای راک په حمایت مظاهره کې نور سنی خو صرف یو فریادي چې دنیا ته لږ وخوړي چې یاره خلک پې خفه دي په امریکا کې ګورې شوي دي په لندن کې شوي دي تاسو ټول به وځئ دلته کې د باندې ډاک ته او د هغه ځای نه به دا ملګري ځي نو چې څومره مسلمانان تللی شي په دې مظاهره کې ښه په ګڼ تعداد په اخلاص باندې شرکت وکړي زما خپل ځانیم زړه کېږي ځکه چې ما خو وختي فیصله کړې وه وزیر اعلی صاحب اوس ټلیفون وکړو او 3 بجې تاسو ته دا هم یو خوشخبري در کوم یو خو غم دی او یا غم او دغه دی نو خدای شته چې په دې همدونه بوج دی ما ورته ویل زه خو ځکه نشم راتلی چې دلته کې موږ مظاهره جوړه کړې ده خو هغه وایي ته فورا راشه نن انشاءالله موږ 3 بجې په صوبه کې د هغه اسلامي نظام د نفاذ هغه پریس کانفرنس او اعلان کوو دغه هم یو سوچ دی نو خدای دې کړي چې دغه یو خوشحالي خو موږ ته دلته په دې صوبه کې ورسېږي که نه نور حالات ډېر ګډوډ دي ډېر خطرناک طرف ته حالات ستا د ملک هم روان دي الله دې رحم وکړي او بهر کیف نو انشاءالله چې زموږ صوبې کې نن 3 بجې زموږ پریس کانفرنس دی او وزیر اعلی صاحب په ځای کې او انشاءالله چې صوبې متعلق موږ کوم قوانین جوړ کړي دي انشاءالله چې به خدای پاک په دې صوبه کې اسلامي دغه نظام عمل وکړي انشاءالله او باقي تاسو ملګري چې څومره دي کوشش وکړئ چې په دغه مظاهره کې شرکت وکړئ حضر علیه السلام وجود شته که نشته دې زمانه کې دی کې د علماء اختلاف دی څوک وایي وفات شوی دی حضر علیه السلام لیکن اکثر علما وایي چې نه دی موجود دی زمونږ په ضلع 400 کې د وی سی آر او د نورو ګڼو فحاشو څیزونو بازار ګرم دی او بهر کې دا به ټول ختم شي لږ صبر وکړئ زمونږ دا نظام چې خدای پاک برابر کړي که خیري دا به خدای پاک دا نظام به ټول ټیک شي انشاءالله او که مانځه کې دوران کې په کپړو ګندګي وویني مونځ به جاري ساتي که نه که دا ګندګي قسمونه دي که غټه خرابه ګندګي وه غټه او د دغه نه زیاته وه په مانځه دوران کې چې دی وویني خو دی راوګرځي او دی خپل مونځ دا هغه ګندګي دی ووینځي او خپل مونځ سر دوباره کړي که مانځه نه پس ورته رایاده شوه نو هغې کې بیا لږ تفصیل دی بیا ما نه وروستو تپوس وکړه چې ضرورت یې دعا غواړي الله دې ولا دا ضرورت پوره کړي دوی زه اکثر په خوب کې حج وینم او چې حج لزم نو دا ښه خوب دی مزیدار رب العالمین دې ته مونږ ټول بوتلی کړي قسم او نظر کې څه فرق دی قسم خو هغې ته ویل کېږي چې د الله په نوم سړی قسم وخوري زما دې په خدای قسم او نظر منښتې ته وایي چې که دا کار مه شو نو دا شی داسې به کوم د قسم کفاره چې ده چې کله قسم دی پوره نه کړي نو 10 مسکینانو فقیرانو له 2 وخته ډوډۍ ورکوم دا یو ملګري وایي چې د سنتو له پکې ټیم ورکا نو اصل کې موږ به سنتو له مخکې ټیم ورکاو خو دا ده چې بعضې ملګرو بیا دا وایي چې د سنتونه اکثر بعضې ملګري په کورونو کې کوي تیار راځي نو په دې وجه موږ دغه پروګرام دغه کړی دا یو ملګري وایي چې که یو سړی د جومات بجلي استعمالوي او جومات ته 10 یا 20 روپۍ ورکوي او باقي دا خو ډېره سخته ګناه ده د جومات بجلی په خپل استعمال کې راوستل دا سخته ګناه ده او دا یو وایي چې بعضې کسان دي چې هغه جومات کې ناست دي نسوار په خوله کې اچوي دا خو سخته ناروا ده جومات کې چې سړی راځي نبي علیه السلام فرمایي چې اوږه او پیاز دې خوړلي چې حلال شی دی نو جومات ته مزه اوږه او پیاز حلال شی دی نو جومات ته مزه ولې چې ستا د خولې د دې بوی نه فرشتو ته ضرر رسېږي نو نسوار کم ښه شی دی او د چرګې سوټه کې او نسوار کې خو ماته څه فرق نه ښکاري نو
مهرباني وکړئ دې نه ځان وساتئ. او عراق مسلمان لدی دعا غواړي مو. او یو سړی که د مقتدي د امام سره ولاړي او د امام رکوع کې او د رکوع پاتې شي نو دی به څه کوي؟ سجدې دی د لمونځ مات کړي. چې رکوع د امام سره د ونه کړه مونځ یې مات شو، مونځ یې ونه شو، دی لمونځ مات کړي او دوباره د امام سره نیت وتړي. او دا دی چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه دغه زمانه کې به عیسایانو به هم راځي، د یهودیانو حکومتونه به هم راځي. غسل کې د انسان او که سړی په بیودسۍ کې په لوی بیودسۍ کې د خوله پاکه ده، که دی مثلا په رومال باندې لاس پاک کی یا د تندې په پاک کی یا چا سره وجنګېږي یا کمیس خولې شو، دا پاکه ده، په دې څه نقصان نه راځي. او دا یو ملګری دی ابراهیم ترکان وي، د څو ورځو نه لا پته دی، تقریبا ډېر ورځې شوې نو پته نه لګي. دې دعا غواړي چې یاره دې خدای پاک دا د چا د نور احمد شاه وروڼه خو ما ته خو پته نه لګي، غیب دی، الله دې را پیدا کړي. دعا وکړئ د جمع دته هم دعا وکړئ د ابراهیم صاحب ته، غیب دی چې رب العالمین را پیدا کړي. رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي، خدای مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله د خپل قهر او د خپل غضب نه مو ساتي. الله که د عراق د مسلمان تاسو په خپل قهر او په غضب نیولې وي، الله ته ورته معافي وکړي. خدایا ډېر ماشومان دي پکې، ډېر زنانه دي پکې، ډېر بچي دي پکې، رب العالمین الله ته حفاظت نصیب کړي. خدای د مسلمان حفاظت نصیب کړي. یا الله د امریکا په خپل قهر تباہ او برباده کړي، یا الله په خپل قهر تباہ او برباده کړي، یا الله د امریکا د ایټم بمونو د دې په کورونو کې دننه خلاص کړي. خدای دا بیړۍ په طوفان باندې تباہ کړي، الله دا بیړۍ په طوفان تباہ کړي. خدای زمونږ د خولې دا دعا ده، یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو، خدای مونږ دا دعا قبول کړي. یا الله مونږ مسلمانان یو، واقعي ډېر کمزور یو، الله مونږ ته ډېر محتاج یو، مونږ ډېر بې کس او بې څوکه یو. رب العالمین مونږ ډېر ګناهونه کړي دي، خو رب العالمین ته را باندې رحم وکړي، د مونږ ګناه معاف کړي. او خدای دا کافر امریکا او د دا ملګري په خپل قهر او په خپل غضب باندې وهلې کړي او ته ذلیله کړي. خدای ته ولا شکست فاش ورکړي، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي رب العالمین. نو که څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. بعضې بنیادمان دي هغې دعا دپاره ویلي دي جمع کې دعا غواړي چې چا په زړه کې څه حاجت دی یا څه بیماری دي یا څه نور ضروریات دي، الله تعالی ته هغه ضروریات او حاجتونه پوره کړي او د بیمارونو په خیر باندې خلاص کړي. صلی الله تعالی خیر خلقه محمد.